معزز علماء کرامو او د دې اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو، څنګه چې مولانا صاحب محترم ستاسو مخکې وفرمایل چې نن په دې جماعت کې د اسلامی دین شریعت بنیادی د دینی مدرسې د ړومبو کلاسونو درجو افتتاح کیږي. نو واقعي د محترم رور جناب حضرت مولانا ابو بکر صاحب حفظه الله په دعوت باندې دلته حاضر شوم او د ډېرې مودې نه د خواهش و چې ما سره به راځې. بیا زه په سفر باندې وم، سفر نه چې رالم دی بیا ما بار بار رابطه وکړه. ما ویل زه سبقونه ترتیب برابر شي رابه شو. نو نن موږ د محترم مولانا ابو بکر صاحب حفظه الله په دعوت باندې په دې مجلس کې حاضري وکړله او نن به انشاءالله ستاسو مخکې په دې مجلس کې د جامع مسجد کې د یو دینی مدرسې آغاز کیږي. د قرآن او د سنت د علومو د بنیادی کلاسونو اجرا او افتتاح به کیږي. تاسو ورونو خوش قسمت ہے او زه وایم چې د پاکستان مسلمانان او بالخصوص زمونږ د صوبه خیبر پښتونخوا مسلمانان ډېر خوش قسمته دي چې الله پاک د دوی د علماو نه په هره کوڅه کې، هره محله کې، په هر بازار کې د دین کار لري او د دین خدمت چې دی کوي نو چاته فایده ده؟ ستاسو بچو ته، ستاسو بچو باندې محنت کوي چې ستاسو بچي حافظان جوړ شي، ستاسو بچي عالمان جوړ شي، ستاسو بچی دیندار جوړ شي. نو دا مدرسې خو ډېرې دي، په بازارونو کې هم دا مدرسې شته، په محلو کې هم دا مدرسې شته، په غټو غټو قصبو کې هم دا مدرسې شته. خو اډه کې مې غالباً په ړومبي ځل د دې مدرسې افتتاح ولیدله. ولې چې دا اډې خو مستقل ملګري نیکه نظیر راځي، دوی پکې مستقل هم وي. دکانداران خو هم شپې له کورونو ته ځي، سهار ناوخته راځي او بیا د عام خلک دوستان سفر والا مسافر پکې ځي راځي. نو ډېر مې زړه خوشحاله شو چې الله زمونږ د علماو نه خدای پاک د بسونو د فلینکوچو په اډو کې هم د دین کار کوي او زموږ علما په دې اډو کې هم دا محنت کوي او دا خواري کوي چې خدای پاک د دې خلکو بچي دا عالمان کی، دا دیندار شي او دا قرآن خوان شي. زمانونو د الله پاک فضل او کرم دی چې موږ د الله بندگان یو. موږ انسانان پیدا کړي او موږ مسلمانان پیدا کړي او موږ له خشته شکلونه را کړي دي او موږ له روغ صحتونه را کړي دي. دا د خدای فضل. زه عموما دا خبره کوم اوسې تاسو ته کوم چې موږ د خدای ډېر خوښ یو. ټول وایي الحمدلله. ولې د خدای خوښ یو؟ ځکه یې خوښ یو که موږ یې په چین کې پیدا کړی وي نو موږ به خدای نه منو، که موږ یې په روس کې پیدا کړی وي موږ به خدای نه منو، که موږ په جاپان کې پیدا وي نو موږ به ګوتم بدھ ته سجدې لګول، که موږ د هندوستان کې په دې نږدې ملک کې د یو هندو یا د سکھ په کور کې پیدا وي اوهو د ایمان نه به خلاص وو، بوتانو ته به هم سجدې لګولې. او که موږ په امریکا کې، په جرمني کې او دارنګې په لندن کې او په فرانس او جرمني او دې علاقو کې پیدا وي نو بیا به څو موږ به عیسی علیه السلام ته خدای وي. نو دا موږ په مسلمان ملک کې چې پیدا کړو دا چا پیدا کړو؟ وایه ماشاءالله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو. او چې پیدا شو نو زری مولا صاحب لبوتلو نو په خیق وقت کې را تباک ہوئے په وقت یس وقت کې را اقامت ہوئے.
او په داسې ملک کې وطن کې او ماحول کې پیدا کړو چې سار او ماښام د الله نوم بانګ مونږ اورو. الحمدلله رښتیا ووایه د خدای مینه شته که نشته؟ داسې به څوک وي چې هغه ووایي چې ما خدای له درخواست ورکړی و چې الله ما به د مسلمان نه پیدا کې او د کافر نه به مې نه پیدا کې. شته داسې څوک؟ دا د خدای فضل. مونږ یې د پاکو میندو نه پیدا کړي، د بربنډو نه نه ګورې، د بدعملو نه نه. مونږ یې د پاکو پلارانو نه پیدا کړي، د بېدینو بربنډو زناکارو نه نه. الحمدلله ووایه. بیا ګوره مونږ سره بل څه احسان وکړه، روغ وجودونه یې راکړه، روغ صحتونه. بیا بل څه احسان وکړه، ځوانۍ یې راکړه. بیا بل احسان څه وکړه، تاسو مونږ له د ودونو توفیق راکړه، بچي راکړه. او د ټولو نه غټ احسان دا دی چې نن خلک دا دی لګیا دی، څوک به خپل کاروبار کوي غریبانان، ولې دکان خو څوک نشي بندوي، څوک به دفتر کې ناست دي او تاسو له خدای غږ کې واچو چې جومات ته لاړ شئ د دین څو خبرې به واورئ، او د مدرسې افتتاح کې به ستاسو نوم د خدای په دربار کې ولیکلی شي. مونځ چې تاسو کوئ، رښتیا وایئ ډېر خلک یې مونځ هم نه کوي. د مانځه وخت کې زناکارو کې مبتلا پردو جنکو ته ګوري او ستاسو زړه کې خدای واچوي چې بانګ یې وویله شابه دل طرف ته سجده ولګوئ او الله فرشتو ته ووایي د دې بندګانو نومونه په ساجدینو کې ولیکئ. ماشاءالله د دې بندګانو نومونه په مصلینو کې ولیکئ، په منځګزارو سجدو والا کې. نو رښتیا ووایه د خدای مینه خو شته که الحمدلله. او په مونږ خدای مهربان هم ډېر زیات دی. قسم دی چې دا څه نعمتونه دي، دا ټول د الله د طرف نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. دا هر شي خزانې خدای سره چې دا څومره احسانات دي د الله د طرف نه. یو سترګه یو غوږ چې ویني نو پته به درته ولګي چې دا څومره قیمتي شی دی. یو سړی تللی و هسپتال کې ټسټونه وکړل، وی باباجي ستا د زړه نقصان دی، اپریشن به کوو. وی څه چل دی؟ وی د زړه مرکزي رګ دی بند دی، که اپریشن ونه کې ته مرې. مرکزي رګ وی په دې به څونه خرچه راشي؟ وی په دې 8 لکه روپۍ. نو سړی په ژړا شو، وی څه وشو؟ نو ډاکټر ورته وی ولې ژاړې؟ خیر دی مونږ به در سره کنسیشن وکړو، 8 لکو په ځای به درنه لږې والو، ګزاره به وکړو، او چې ته مرې نو مونږ ډونیشن چاته به سوال وکړو، 8 به دله چا نه والو، ستا اپریشن به وکړو. مه ژاړه. وی نه په دې نه ژاړم چې 8 لکه روپۍ دي، زما وس شته زه به 10 لکه داخلې کړم. په دې نه ژاړم، په دې ژاړم چې زما عمر 80 کاله دی. 80 کاله د دې رګ نه ما فایده واخیسته او دا رګ ما له مفت بې پیسو خدای راکړی دی، خو مې شکریا ادا نه کړه. 70 سال دې رګ ما له کار وکړ، 1 روپۍ ما نه الله د دې رګ نه راغېسته، وچلېد. او چې اوس بند شو ما ته پته ولګېده زما به څونه عمر وي، یا به مې 15 کاله یا 6 یا 7. هغه 15 کاله عمر دپاره د 10 لکه روپۍ ورکوم، 8 لکه روپۍ ورکوم، او دا 80 کاله چې ما تېر کړل 1 روپۍ ما نه لاړه. ما ته یو بابا وایي داسې ډېر افسوس یې وکړ، یاره جي مولوي صاحب غاښونه مې خراب شو، کار نه کوي. مې باباجي د څو کاله یاره وایي د 51 خو مې یم. مې شکر وباسه 75 سال دې په دې غاښونو په ټنونو غله معده کړه. تا خو شمېرلې نه که نه څونه پرې خورئ، تر ورځې 100 کیلو پې معده کې، څومره ګني دي پې معده کړل بندونه، او څومره میوې دې پې معده کړې. معده داسې میچن خدای په خولې کې درکړې ده چې په ټنونو جنسونه دې پې معده کړل، او ته اوس هم دا خفګان کې بس یې که د خدای بنده نور څه کې شکر وباسه.
ورونو مونږ له خپلې روغ اندامونه چا راکړی دی؟ الله راکړی دی. مونږ له پکار دی چې مونږ خپل رب خوشحاله او د خوشحالېدو د کامیابېدو ډېره اسانه او بهترینه لار دا ده چې مونږ په خپل خاندان کې او په بچو کې یو عالم پیدا کړو. زمونږ د خلکو یو غلط غوندې سوچ دی دا چې دا علم ته مونږ د قصب په نظر ګورو. یو سړی لواري نو مونږ وایو زه زوی به لواري کوي. یو سړی ترکاڼې مونږ وایو زه زوی به ترکاڼې کوي. یو سړی دوبي دی مونږ وایو زوی به دوبي توب کوي. یو سړی ډرایور دی مونږ وایو زه زوی دی ډرایوري کوي. یو سړی ټرانسپورټر دی مونږ وایو زوی به ټرانسپورټري. یو سړی دکاندار دی زوی به دکانداري. یو سړی مولا دی زوی به مولا. داسې نه علم خو د قرآن او د سنت او د پیغمبر د علومو زده کړې ته وایي. نو قرآن خو زمونږ د ټولو دی، پیغمبر زمونږ د ټولو دی، خدای زمونږ د ټولو دی. نو قصب نه دی چې د مولا زوی به کوي. تا نه به هم تپوس کوي. د دې تپوس نه کېږي چې ته ترکاڼي دې کړې ده او که نه ده کړې. او د دې به تپوس کېږي چې ما قرآن در لېږلی و تا زده کړی و که نه. ما د پیغمبر مبارک در لېږلی و تا د پیغمبر مبارک خبرو علم زده کړی و که نه. په بچو دې زده کړی و که نه. نو علم زمونږ د ټولو سره تعلق دی. او چې بچی دې عالم شو دا ملغلره شوه، ملغلره او تم کامیاب شي. قسم دی عالمان د خدای ډېر خوښ مخلوق دی او نږدې مخلوق دی. قسم مې راته د دین عالمان څه کار کوي؟ د خدای د دین خدمت کوي. د قرآن څه شی دی؟ د الله کلام او د خدای خبرې. نو چې څوک د خدای د خبرو خدمت کوي او ټول ورځ د خدای خبرې خلکو ته رسوي او ټول ورځ د خدای د خبرو دفاع کوي، نو د ده سره به د الله مینه یو ګواني. او حدیث څه شی دی؟ د رسول الله مبارک خبرې دي. نو چې د خپل مبارک د خبرو څو خدمت کوي، خلکو ته یې رسوي، خلکو ته یې بیانوي، خلک یې په معنا پوهېږي او خلکو ته وایي چې راشه د خدای قرآن د پیغمبر خبرې زده کړه. رښتیا وایه الله او رسول به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام